بعضې مکتبي ولن تپوس وکړو مل دا قرآن مجید ډېر مزیدار نه دی ویل دا د ناوله خلک ورکوي په ډولۍ کې چې ځي په دې باندې څه کوي دا پروت ایسته بیا پروت دا څوک نه رالي بلکل یو ښکلی مزیدار کور دی په دې کې دا قرآن پروت دی ډېر قیمتي ډېره زیاته غټه شکرانې وي نو ناوې صاحب د ځان سره ویسي د شوکیس د پاسه پروتي بس دا د شوپیس په طور باندې العیاذ بالله د شوپیس په طور باندې دا استعمالوي او نیکو لوهي نو لفوه وادرجوه فی الدیباج چې کمیس ورله جوړ کړی دی کور یې ورله جوړ کړی دی یو خو دا رواج ښه نه دی دا رواج ټیک نه دی چې بس خپلې لور له په دغه کې په جهیز کې یا د ډولۍ په دوران کې سړی دا قرآن مجید ورکوي یا مړي ته سړی سر تږدي دا شیم ټیک نه دی خو بیا داسې ناوې چې کله ویسي او نیکو لوهي نو دا خبره غلطه ده ناویانو له پکار دا دي چې کله دا قرآن مجید ویسي نو په اولنۍ ورځ یې راوالي او تلاوت دې شروع کړي هغه کور دې ته لرې کیسته او کولاو دې کړي ځکه په کور کې چې پروت نو بیا پکې د چا تلاوت ولا خوند نه ورکوي دا خو بیا زړېږي دا زیاتی دی قرآن مجید د بندولو دپاره نه دی تا قوم سجایا جاتا هوں چې کوم هغه پر یاد د قرآن دی او داسې نه ده پکارو او امام قرطبي رحم الله به کې دا ویلي دي د دې نه مراد دا دی چې ترک العمل سړی په عمل نه کوي بس دا کتاب گزارل دي نو کتاب گزارل دقه دي چې سړی د مړي یخت سر ته کیدي ناولې په لاس کې ورکي په شوکیس کې خو دی کمیس ورله جوړ کړی دی ښکلی کور ورله جوړ کړی دی دا کتاب الله گزارل دي او دا یې معنا د قرآن گزارل داسې بدبخته خلک شته که نه بدبخته الله دې ورته معافي وکړي چې هغه خلک په قرآن باندې ولي په قرآن باندې وویشتو نو قرآن ویشتل دومره غټه ګناه ده دومره غټه ګناه الله دې موږ د دې نه مرتکب کوي ګورئ قرآن مجید د لیونو غونې مینه ورسه وکړئ ښه لیونو مینه صحیح لیونو مینه دی چې کله دا خلک دا اورئ که نه ښکلی کې وي په تندي پسې م لګوي دقسې دا قرآن چې سړی راولي ښه ښکل کړي تندي پسې یې ولګوي سینه پسې یې ولګوي څنګه چې د بچي سره مینه کوي د هغې نه زیاته مینه ورسره وکړه د دې لپاره چې ستا ورسره زړه ولګي زړه دا ګناه نه ده چې مینه ورسره وکړي د قرآن ښکلول ګناه نه ده قرآن د سینې سره جوختول ګناه نه ده د تندي سره لګول ګناه نه ده دا مینه ده مینه ورسره ده نو دا ورسره ظاهري مینه ده او بیا د دې د نظام دپاره هم کوشش کوو نو دا یې مینه ده په هغې د عمل کوشش کوه دا یې مینه ده نو دا مسله شوله کانهم لا